بسم الله الرحمن الرحيم. فصل التأكيد تابع يدل على تقرير المطبوع فيما نسب أو على شمول الحكم لكل فرد من أفراد المطبوع، والتأكيد على قسمين. فدې فصل کې مصنف تأکید تعریف کړی دی او دغه احکام بیانوي. تاکید د باب تفعیل نه ده، لغوي معنی ده پخته کرنا، مضبوط کرنا، او په اصطلاح کې تابع يدل على تقریر المطبوع دا هغه تابع ده چې دلالت وکړي د مطبوع په پخته کولو باندې یا په مضبوطولو باندې فيما نسب په هغه شي کې چې نسبت کړی شوی وي مضبوطه ده، او على شمول الحكم یا د حکم په شمول دلالت وکړي لكل فرد من الافراد المطبوع د مطبوع افرادو کې په هر یو فرد باندې. ٹھیک ده. نو سب تعریف دوی سیدی یا د تعریف دو مقصد او دو غرض دي. تاکید د دو غرض او دو مقصد د پررسي. یو مقصد څه ده؟ یو مقصد دا ده چې په یو شي کې د مجاز او د سهو احتمال وي. څه شي؟ او مجاز او سهو تاکید په ذریعه سره لره او ختم شي. لکه مثال کے طور پر مو وچ جاء زیدون، نو اتوسو ذهن ته روغلو چې کدی شي زید نوی رغلی زوای رغلی وي، خو مجازن د زید یوت کړی وي. زید نوی رغلی غلام رغلی وي، نو مو چې جاء زیدون زیدون، زید رغلی زوای نه رغلی، زید رغلی غلامی نه رغلی، تاکید مې راوسته پکې. پوه شوې؟ او یا مو چې جاء زیدون، نو تاسو ته دا وهم شو چې کدی شي د غلط شوی سهوت شي وي، امر برغلی وي، بکر برغلی وي، نو تاسو مو تاسو ته وی چې جاء زیدون زیدون، چې زید رغلی دا امر نه درغلی. پوه شوې؟ مجاز صحیح باندې پوه شوې؟ یا دې خبرې دې پرسي چې د مطبوع افراد زیات وي او دا احتمال وي چې کېدای شي دا حکم ټول افراد ته نه وي شامل، نو تاکید وروړي چې افراد ټول ته دا حکم ټول افراد ته شامل ده. تاکید وروړي دې خبرې دې پورا چې دا حکم ټول افراد ته شامل ده، بعضو ته نه ده یا اکثر ته نه ده. لکه مو چې جاء من القوم، قوم روغله د کوم افراد زیات دي کنه، امر بکر وغیرہ. ٹھیک ده. او مو سوي كلهم، تاسو ته ذهن ته دا خبر راغله چې کدی شي کوم رغلی وي، خو د کوم اکثر افراد رغلی کل نه ورغلی، نو مو چې کله كلهم وي نو جاء القوم كلهم، نو دا احتمال ختم شول چې لکه اکثر برغلی او بعض برغلی وي، اکثر برغلی دا احتمال ختم شول، بلکې ټول قوم رغلی دا اکثر نه ټول رغلی. پوه شو په خبره باندې؟ احتمالي ختم کړل. فائدہ قیود سو په دې تعریف کې فائدہ قیود لا تاکید دا معرف ده. تابع يدل على تقرير المطبوع فيما نسب او على شمول الحكم لكل فرد من الافراد. دا تعریف ده. دا څه ده؟ تعریف ده. نو په دې تعریف کې تابع جنس ده. تابع څه ده؟ جنس ده. يدل على تقرير المطبوع ده فصل اول ده. ادينا عطب بالحرف وبدل وتلو. ستي وتلو عطب بالحرف وبدلت وتلو. عطب وبدلت وتلو. ادينا عطب وبدل وتلو. زکان چې دا د مطبوع د تقریر او د پخته کولو د پرنرسي. عطب وبدل د مطبوع د تقریر او پخته کولو لپاره نرسي. فيما نسب
ادينا سوتلو ات بیان او صفت وتلو ات بیان او صفت ویلته وتلو التقرير دي برا قدر سي خود مضبوط تقریر دی پورا نرسی مطبوعی تقریر دی پورا نرسی بلکہ دی ذات معین دی تقریر دی پورا رسی ایسے دی پورا ذات معین دی تقریر دی پورا رسی وعلى شمول دیکھ کیسا تاکید دویم قسم تاکید دویم قسم بکسا کرلے شامل کرلے پوینو شیپی پوینو شیپی تاکید بیا په دوه قسمه ده تاکید على قسمين تاکید په څو قسمه ده یو لفظي ده او بل معنوي ده لفظي د لفظ نه ده لفظي څه نه ده لفظ نه ده یعنی لفظ طرف ته شي ده منسوب ده لفظي لفظ طرف ته منسوب ده معنی څه ده لفظ والی لفظ والی نو لیکن چونکی د لفظ تکرار رسی اسر سی لفظ تکرار چې دی وجه څه ویل شي لفظي ویل شي ٹھیک ده او لفظي دا کلب تکرار د لفظ په اسم کرسی لکا جاء زید زید کلب په فعل کرسی جاء زید او کلب په حرف کرسی لکا ان زیدن قائمون وشو کنه کله په تکرار د لفظ په ذکر سي کله په اسم کرسي کله فعل کرسي او کله په حرف کرسي مثال باندې پوه شو تاکید وایم قسم تاکید معنوي ده خو معنوي ته معنوي ویل شي ځکه چې دا د معنی نه ده اسنه ده معنی نه ده ٹھیک ده معنوي معنی طرف ته منصوب ده ٹھیک ده چونکه دیکھیں معنوي یا معنی مقصود وي نو دغه د وجه څه ویل شي معنوي ته ویل شي معنوي ته معنوي ویل شي ځکه چې دا معنی طرف ته منصوب ده معنی طرف ته منصوب ده معنی څه ده معنی والی ٹھیک شو چونکه د ذکر مقصد د معنی په اعتبار سره حاصلېږي ٹھیک ده کنه پوښه مطلب چې دا په اعتبار د معنی حاصلېږي په اعتبار د معنی د ذکر تاکید په اعتبار د معنی حاصلېږي نو دغه د وجه څه ویل شي معنی ویل شي او تاکید معنوي د پر مخصوص الفاظ دي او ته الفاظ کوم دي الفاظ مخصوصه او الفاظ محدوده کوم دي نفس دا عین دا کلا کلتا دي کلا او کلتا یو څه کړی دوړه اسه نه دي کبل بل سب کې به څه نه دي ٹھیک شله نفس عین کلا کلتا كل اجمعوا اقطعوا ابطعوا وابصروا ٹھیک شله کنه نو درې دا شو کنه نفس عین کلا او کلتا او كل اجمعوا اقطعوا ابطعوا وابصروا پنځه دا شو ټول څه شروع او ته شروع کنه او کلا او کلتا بل سب کې نو به سره شروع بیا انا شروع پوښې کې کنه نو وګورئ نفس او عین دا دی واحد تصدیق جمع درې ور دي پرسي خو په اختلاف د صيغه او د ضمیر سره لك جاءني زيد نفسه یا جاءني زيد عينه نو زید واحد ده کنه موقت نو تاکید هم سره صيغه واحد ده او ضمیر هم څه ده واحد ده او تسنیه دی پورا تسنیه ورای شي جمع صيغه د جمع مرولای شي او صيغه د تسنیه مرولای شي جمهوری چې صيغه د جمع بروړي او ضمیر بدی تسنیه وروړي خو بعض نه هیونی چې نه صيغه د تسنیه او ضمیر هم د تسنیه دواړه وروړو صيغه هم د تسنیه وروړو او ضمیر هم د تسنیه وروړو ٹھیک ده کنه مثال به چې جاءني زيداني انفسهما ملشي ونفسهما ملشي یا جاءني زيداني اعينهما ملشي او عيناهما ملشي پوښوي او کچره جمع شي موقد جمع شي نو تاکید دا جمع وروړو ٹھیک ده پاین او فنفس په تاکید صيغه باندې جمع وي او ضمیر باندې سوي جمع لکه جاءني زيدون اعينهما او جاءني زيدون انفسهما ٹھیک شو او کچره مؤنث
ٹھیک ده نو ضمیر به دی مؤنث وروړو واحد دی پورا تسنیه دی پورا او جمع دی پورا ما خبره ده که واحد وی نو صيغه دی واحد او ضمیر به دی واحد او دی مؤنث وی ٹھیک ده کنه کچې تسنیه وی نو صيغه دی جمع او دی تسنیه دواړه وړای شي خو ضمیر به تسنیه وی همیشه دی پورا ٹھیک شو کنه او که جمع وی نو صيغه بم دی جمع وروړي او ضمیر بم دی جمع مؤنث وروړي ٹھیک ده کنه لك جاءتني هند نفسها وجاءت الهندان انفسهما او نفسهما او وجاءت الهندات انفسهن وګوره پټولو کې بدل ده ٹھیک ده کنه جاءتني هند نفسها نفس واحد ده هند واحد ده وهذا څه ده هاضمیر مؤنث ده ځکه چلته هند څه ده عام مؤنث ده هندا وجاءت الهندان انفسهما ونفسهما نو ګره هندان تسنیه ده کنه نو انفسهما جمع وروړه او ضمیر تسنیه وروړه ونفسهما کې تسنیه وروړه او ضمیر یې وروړه تسنیه وروړه وجاءت الهندات انفسهن پوښیا ضمیر د جواب مؤنث وروړه پکې او صيغه دې جمع وروړه وکیلا وکیلتا للمثنى دې پر پوښیا کلا وکیلتا د مثنى د پرسي خاصتا مطلب چې د دې واحد پر نشرت لای تسنیه معنی دی تسنیه دی پر پرسي که حقيقي وکا معنی وي دوړ دی پر لای شي ٹھیک ده کنه سړي پرسي کلا او کلتا د تسنیه دی پرسي ٹھیک ده کلای تسنیه مذکر دی پرسي او کلتا دی تسنیه مؤنث دی پرسي ٹھیک ده کنه اوس تسنیه عام ده که تسنیه اصطلاحي وي یا حقيقي ٹھیک ده کنه او کا دو مفرد ذکر شي معنوي متویل شي تسنیه مانند تسنیه وي ٹھیک ده کنه پوښي یا دو مفرد بیل ذکر شي نغی تاکید پرم د کلا وکیلتا وروړل شي لکه اول مثال وڅ شي قام الرجلان كلاهما اول مثال وڅ شي قام الرجلان كلاهما یا قامت المرأتان كلتاهما او دوی مثال وڅ شي قام زيد وامر كلاهما قام زيد وامر كلاهما ٹھیک شو وكل واجمعوا واقطعوا وابطعوا وابصعوا لغير المثنى مطلب د غیر مثنى نه مراد شوله تسنیه دی پر بنرسي واحد و د جمع دی پر ارتلای شي واحد و د جمع دی پر ارتلای شي ٹھیک شوله خو په کلن کې به ضمیر مختلف کیږي کما قد واحد وی او مذکر وی نو ضمیر په کل کې سره وړو واحد مذکر بنړي لکه اشتريت العبد كله ٹھیک ده کنه او کچره مؤنث وی مؤکد مؤنث وی نو ضمیر بم د مؤنث وړو لکه اشتريت الجاريه كلها پوښ په خبره باندې اشتريت الجاريه كلها پوښ کجمع وی کچره جمع وی مؤکد نو تاکید په کل کرسی و ضمیر بس کې سره جمع ورړو لك جان القوم كلهم جان القوم كلهما ٹھیک ده کنه یا سجد الملائکه كلهم او کچره مؤنث وی ٹھیک ده کنه کچره مؤنث وی مؤکد نو تاکید په کل کرو شي و ضمیر بس لك قامت النساء كلهن قامت النساء كلهن پوښو او په دانو کې به صيغه بلګي اجمعوا اقطعوا ابطعوا ابصعوا په دې څلور ورو کې به صيغه بدلېږي کما عقد واحد وي کما عقد واحد وي نو صيغه هم دی واحد وروړو کما عقد تسنیه وي جمع وي کما عقد جمع وي نو صيغه هم دی جمع وروړو او واحد مذکر وي صيغه به واحد مذکر وروړو واحد جمع مذکر وي نو صيغه به جمع مذکر وروړو که واحد مؤکد واحد مؤنث وي که مؤکد واحد مؤنث وي نو صيغه به واحد مؤنث وروړو
او که جمع وي نو جمع به وړو ټیک ده کنه اوس دا زده کو چې د اقطعو ابطعو ابصعو اجمعو اقطعو ابطعو ابصعو واحد مذکر سرسی واحد مؤنث سرسی جمع مذکر سرسی و جمع مؤنث سرسی هم زده کو کنه د اجمعو اقطعو ابطعو ابصعو دا د واحد مذکر سری دي دا دی او جمع مذکر سری اجمعون اقطعون ابطعون ابصعون ٹھیک ده کنه پوه شو واحد مؤنث سری به سرسی جمعا قطعا بطعا بسعا ٹھیک ده کنه پوه شو او د دا د واحد مؤنث دي واحد مؤنث دي او د جمع مؤنث بس شي جمعو قطعو بطعو بسعو بشي ٹھیک ده کنه هجه کې شتا دی پوه شو نو ګورې دی کې مثال بس شي دی واحد مذکر مثال بس شي اشتريت العبد كله اجمعوا اقطعوا ابطعوا ابصعوا وده جمع مذكر مثال بشي جاءني القوم كلهم اجمعون اقطعون ابطعون ابصعون وده واحد مؤنث مثال بشي مؤكد واحد مؤنث لك اشتريت الجارية كلها جمعا قطعا بطعا وبسعا وكا جمع منشي ٹھیک ده کنه کا جمع منشي لك قامت النساء كلهن ٹھیک ده کنه كل قامت النساء كلهن جمعوا قطعوا بطعوا وسعوا ها ومعنوينه بالفاظ المعدوده عند الفاظ المعدوده سروي وهي نفس العين للواحد نفس عند واحد پر المثنى والجمع والمجموع نفس عند واحد ودي مثنى ودي مجموع دي پر دي ٹھیک ده وهي النفس والعين ونفس عندي للواحد والمثنى والمجموع دي واحد دي پر تسنيد پر جمع دي پر باختلاف الصيغه باختلاف الصيغه سره الضمير والضمير جان زيد نفسه وزيدان انفسهما دا دي واحد مثال شول وزيدان انفسهما او نفسهما دا تسنيد مثال شول وزيدون انفسهم دا دي جمع مثال شول وكذلك عينه وعينهما وعيناهما وأعينهما جاءت هند نفسها وجاءت هندان انفسهما ونفسهما وجاءت هندات انفسهن دا دي مؤنث مثال شدري ولا دي واحد تسنيد دي جميله وكلا وكلتا للمثنى وكلا وكلتا تسنيد برسي خاصه انه قام رجلان وكلاهما وقامت المرأتان وكلتاهما تكشل وكل مجموع وقطعوا وقطعوا وابصعوا لغير المثنى دا دي مثنى نه علاوه دي پر دي واحد ودي جمع دي پرسي مذکر ومؤنث ټول دي پرسي ٹھیک ده باختلاف الصيغه في كل والصيغه في البواقي په اختلاف د صيغه سره په کل کې او والصيغه او په اختلاف د صيغه سره په البواقي په باقي کې تقول جاء القوم كلهم مجمعون اقطعون ابطعون ابصعون وقامت النساء كلهن جمعوا قطعوا وبصعوا إذا أردت تأكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس والعين يجب تأكيد بضمير منفصل چې کله د ضمیر مرفوع متصل تاکید ورغړی ته په ضمیر سره چې کله د ضمیر مرفوع متصل تاکید ورغړی ته په نفس او په عین سره نو واجب دي چې د ضمیر مرفوع تاکید په ورغړی شي په ضمیر منفصل سره پس سره په ضمیر منفصل سره لکه ضربت انت نفسك ٹھیک ده د دې څه کوګره ضربت تاکید په نفسك اس کړل کنه نو پہله د ضربت تاکید پس کړول پنتاس کې راوړل ٹھیک ده پس کې راوړل پنتاس کې راوړل نو ګره اوسې ځکه ضربت فعل ده تا ضمیر مؤکد ده او انت تاکید ده مؤکد تاکید مل کر بیا به مؤکد شي او نفسک به مضاف ذکر تاکید شي مؤکد تاکید مل کر دا فعل شي دي ظرف تا دي پره او دا ویلي زکه چې بعضی صورتونه د سروسی په دې کې چې په غي کې التباس ورسي د دې خبره په کې التباس ورسي د دې خبره
چې په دې کې فاعل ضمیر ده او کا نفس ده په دې کې ضمیر فاعل څه ده ضمیر ده او کا نفس ده لکه زید ضربني نفسه په دې کې نفس دا تاکید دی هو ضمیر متصل نه ده نفس تاکید دی هو ضمیر متصل نه ده چې په ضربني کې ده ٹھیک ده کنه نو څه کچره دې تاکید مو بل هو ضمیر سره نور منفصل سره مطلب دا زید ضربني هو نفسه نه یی ٹھیک ده کنه نو بیا په التباس ورسي چې د زید فاعل د ضربه فاعل ضمیر هو ده او کا نفس ده نو دغه التباس نه بچ کېدل دي پورا دغه التباس نه بچ کېدل دي پورا پهله به د ضمیر متصل تاکید په هو ضمیر سره وړو ایګه نه بعد په نفس فاعل سره وړو پوښي نو ترکیب به څه شي زید المبتدا ضربه فعل دغه هو ضمیر مؤکد ده هو ضمیر مؤکد ده او نون وکیا او یا ضمیر مفعول به ده او هو تاکید ده مؤکد تاکید مل کر بیا مؤکد شول او نفسه ته شول تاکید مؤکد تاکید مل کر نو څه بشي فاعل بشي پوښ یا مثال کې ضربت انت نفسك بشي پوښ ضربت انت نفسك دې کې موږ دغه ترکیب ده ولا يؤكد بكل مجموع ما له اجزاء وابعاض دې نه دا بینوي چې په کل او پجماعو سره دې سبب د اقي شي تاکید رول شي چې د کوم شي لپاره اجزاء او ابعاض وی حسن یا حکما حسن یا حکما لك جاءني القوم كلهم اجمعوا یا جاءني القوم اجمعون كلهم اجمعون ٹھیک ده کنه جاءني القوم كلهم اجمعون ملي شي یا جاءني القوم كلهم ملي شي یا جاءني القوم اجمعون ملي شي ټول ملي شي کنه ټول مسول شو نو جاءني القوم كلهم یا جاءني القوم اجمعون زکه چې د قوم افتراق یا اجزاء حسن شته دي ٹھیک ده کنه د قوم دسي اجزاء او ابعاض شته دي چې هغه حسن غي افتراق وجودي راتلی شي ځکه زید امر بکر دي شي دي افراد دي کنه ٹھیک شول نو دې کې افتراق شته کنه جدا کېدلی شي جدا کېدلی شي قوم نه په حکم کې پوه شو دا حسن مثال شول حکم مثال څه شول لکه اشتريت العبد كله نوس په دې صورت کې کا اشترا بيع او شراء کې وخلو بيع شراء په اعتبار سره خو غلام اجزا کېدلی شي ابعاض کېدلی شي خو کم دسي وخلو مثال کې لقيتو زيدن كله نشي ویلې ځکه چې زید پر ابعاض او اجزا نه حقیقتا شته نه حکم نشته دي پوه شو په خبره باندې ولا يقيد بكل وجمع تاکید باندې شوی په کل پجمع سره الا ما له اجزاء و بعض مگر هغه شی چې د پر اجزاء او بعض وي يصح افتراق حسن صحیح یې جدا کول حسن کلقوم او حکمان یا حکمان کما تقول اشتريت العبد كله ولا تقول اكرمت العبد كله نشوي له ٹھیک ده وعلم ان اقطع وابطع وابصع اتباع لاجمع اقطعوا ابطعوا وابصعوا دا تابع دي اجمعو دي اجمعونه بغیر دې سمونام نشته ٹھیک ده او دي اجمعو باندې نو دا نه دي اجمعونه بغیر ولې شو او نه اجمعو باندې مقدم کولې شو ځکه چې د اجمعونه بغیر دې څه مونږ نشته ده اجمعونه بغیر دې څه مونږ نشته غي تابع دي نو یہی چې عالم ځان په کې چې ان اقطع وابطع وابصع چې اقطع ابطع وابصع اتباع الاجماع اجماع دا تابع دي اجماع دي وليس لها معنى ها هنا بدونه و دې معنی نشته د ځکه بغیر دي تاکید کې د دې نه بغیر دې څه معنی نشته فلا يجوز تقديمها نه يجوز تقدیم مقدم کول دي على اجماع په اجماع باندې ولا ذکرها بدونه و ذکر کول دي اقطع ابطع وابصع بغیر دي اجماعونه بس تا